کافر خلاف سختی او منافقانو سره هم سختی کوا، نرمی ور سره مکوا، بدی ردی ورته مویا، کنزل ورته مکوا، خود زړه ملګرتیا دوستانه ور سره مساته، په ښه نظر ورته مګوره کافر ته او منافق ته. واغلظ علیهم سختی کوا په دی باندې. لکه کې شعر کې د الله درزا د پاره دا د قرآن درد د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې. دا سورۃ توبه د 73 نمبر آیات نواله تر 78 نمبر آیات پورې، د 73 نمبر آیات نواله تر 78 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره، بیا با سمجھ کی راځي. کفار هم جهنميان دي او منافقان هم جهنميان دي. منافقانو سره به نبی علیہ السلام jihad زکه نه کو چې پنوم خو مسلمانانو، بیا به خلکو اعتراض کو چې دالا څنګه پیغمبر دی، کافر هم وجنی او خپل ملګری هم وجنی. نو دلته ورته الله فرمایي چې جاهد الکفار والمنافقین، کافر سره او جنگیگا او منافقان په جبه باندې پوکا. دلیل ورته بیان کا چې دی پوش خو زید دواړو جهنم دی. یحلفون بالله ما قالوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تبوک ته روانې ده یو لوی خایسته بیان شروع کو، او چې کم خلق د تبوک د جنگ نه پاتې شو نو هغه ته نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا پلید دی، رجسون ناپاک دی. نو یو منافق ته جلاس دوی کدی واقعي پیغمبري رښتینی پیغمبر نو بیا خو موږ د خرون زیات بدتر یو. نو حضرت عامر دا خبر واوریدا او مدینه کې نبی علیہ السلام دا خبر ورسو بیان ورته وکړو. دا جلاس منافق مټکر شو. نبی علیہ السلام دواړه راوغختل چې شابه قسمونه وکړي. جلاسم قسم کوي چې ما دا خبره نه ده کړې، حضرت عامرم قسم کوي چې دا خبره ده کړې ده، او دا ویل چې یا الله د مازیګر وخت دی ما دروغجن کوي. موږ دواړو کې چې کم سړی رښتینی نو قرآن راولېږي یا خپل پیغمبر په دې خبره آگاه کی چې موږ کې رښتینی څوک دی. نو الله دا آیتونه راولېږل. یحلفون بالله ما قالوا، قسمونه کوي پنوم د الله چې دی نه دی ویلي. ولقد قالوا کلمة الكفر، یقینا دی وینا کړي وا کلمې د کفر. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق سپک خبره دا کفر دی. معمولی بے ادبی، معمولی گستاخی، معمولی داسې کلمه چې هغه کې سپکواله راځي د پیغمبر علیہ السلام شان کې، نو دا کفر دی. دغه تبوک جنگ ته چې کله دی روانو نو 12 تنه یو ځای کې پټ کې ناستل او دای خیالو چې کله دغه پیغمبر را نږدې شي او دې ځان له یوازي نو موږ په حمله وکړو، یا به ټیل وهو کته وي اور غړو، یا به دغه ځای کې وجنو. نو حضرت حذیفه دغه ځای ته راغی او دا ټولې کر ورکړ چې دلته ولې ناسیه. یا جبرائیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام خبر کې چې داسې منصوبه ده. دلته الله دا غي ذکر کوي. وهمو بما لم ينالوا، دی قصد کړه او د هغې منصوبې لم ينالوا چې حاصل نه کړه. وما نقموا، بد نه ګڼل دي. د مسلمان صفت دا ده چې کله ور سره څوک خواله وکي نو دې بدله کې خواله کوي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د مسلمان سړی علامت دا ده چې د سره څوک خېګړو کې نو دې جواب کې خېګړه کوي. او د منافق سړی صفت دا ده
چې تو ور سره خکې او تا سره بد کوي تو ور سره خیر خواهی لټای خو ور سره کوي خواله ور سره کوي او د بېمانه منافقه ستا بد لټای ستا بد وی او تا ته نقصان رسي دا غیلوی مثال الله دلته ذکر کوي دلته الله دا فرمایي چې دا منافقان مدینه کی وږي تګي دغه سیناستو شی ور سره نه اوس درک نو او چې کله الله خپل خوږ پیغمبر نبی علی السلام د مکینه مدینی ته راولېګو او نبی علی السلام jihad شروع کو غزوات نو ګڼ غنایم راغلل ډیر مالونه او دا ټول بګي ماړو شو او پړ شو هغه منافقان چې وږي تګي ناستو اغيوم الله ماړه کړه مالدار شو نو الله ور سره احسان وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره احسان وکړ او دی د احسان بدل کی پیغمبر علیہ السلام ته نقصان رسی دین ته نقصان رسی د خو جواب بدو سره ور کوي ومنهم من عاهد الله دا هم د یو منافق ذکر دی یو منافق دی ثعلبہ بن حاتب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته راغی چې یا رسول الله ډیر زیات غربت ته فقر دی زهد دی خوراک اسکاک درک نه لګي تاسو الله ته سوال وکړئ چې ما مالدار کی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مال لګي نو حق به ادا کول اسانی او چې مال کله ډیر شي نو بیا به حقوق هم زیات شي بیا به ته حق نشي ادا کول دی وی یا رسول الله زب هر قسم حق ادا کوم نو دلته دا غي ذکر دی کله چې نبی علیہ السلام دعا وکړه او الله دې موړ کو مالدار کو ګړي بيزي ډیر زیات شو نو چې کله ګړي بيزي مال ډیر زیات شو نو بیا د مدینې نه لګ لګ بار لاړ نورورو منځونو کې شاټ شو کله یو منځ کله دو منځه بیا پنځه وخت منځ کې غیر حاضر بیا د جمعې منځ پاتې شو نو چې رورو مال زیاتې ده نو د مدینې نه لری کېده او د نبی علیہ السلام د جمعات نه لري پاتې شو بیا چې کله کال تیر شو نو نبی علیہ السلام یو سړی ولګ چې ورشه زکات تی واخله در څنګه چې کله سړی راغی نو دیوی مالا حساب نه دی کړی بیا راشه نبی علیہ السلام بل سړی ولګ چې تو ورشه زکات تی نه راوړه نو داوی چې دا څنګه لا زکات دی دا خو ټیکس دی زه چې کله زما خوښه شبیا به ورکړم نو بیا نبی علیہ السلام منع وکړه الله قرآن آیتونه راولېګل دغه ثعلبہ سموده بس بیا راغی مال راوړو چې یا رسول الله دا زکات ته خیرات ته دا ورکول غواړم نبی علیہ السلام وی اوس زناخلم الله زمانہ کړم چې دنه ماخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو ابو بکر خلیفہ شو رضی الله عنه ثعلبہ خپل مال راوړو ابو بکر واپس کو چې نبی علیہ السلام نه دی اغسته زې څنګه واخلو ابو بکر رضی الله عنه وفات شو د عمر خلافت زمانہ راغلا ثعلبہ مال راوړو نو حضرت عمر واپس کو چې نبی علیہ السلام نه دی اغسته ابو بکر نه دی اغسته نو زې څنګه واخلو د حضرت عثمان زمانہ کې بیا دې مردار شو او مړ شو دلته دا غي ذکر کی ومنهم من عاهد الله بازي الذين هغدي چې لو ذکر والله سرا د چې کله مال راوړو چې یا رسول الله دا قبول کا نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې الله ویل دي فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه
تر قیامتا ستا زړه کې نفاق پیدا شو تر قیامتا نو قیامت پوری بتانه دا شی نه قبليږي یا خو تعالی الله دومره ژوندون راکړي چې ته قیامت پوری ژوندې اوسې بیا کدا غي نه رستو الله حکم راکړي نو زه به قبول کوم فاعقبهم نفاقا في قلوبهم نراوست دیتا نفاق بزرونو د دې کې تر هغه راز چې د ملاقات کی الله سره بما په سبب د هغه اخلف الله چې د خلاف کو د الله ان الله يعلم یقینا الله پیجنی پوهیږي سرهم پپټو خبرو د دې ونجواهم او پپټو جرګو د دې منافقان کزان کی سپټي خبري کوي یا د شپې پټي جرګي کوي او یو بل سره غوږ جنگي نو الله وی زه د دې ټول خبرو نه خبردار وان الله علام الغيوب یقینا الله خپوهيږي په هغه خبرو چې پټ پنا دي واغلظ عليهم سختی کوا پدی باندې ومأواهم جهنم زید دی جهنم دے وبئس المصير سبت زید درا گرزیدو یحلفون بالله ما قالوا قسمنا کی پنوم د الله چې دی نه دی ویلی س ولقد قالوا كلمه الكفر یقینا دی ویلیو کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم کفر یو رستو دخکار کولو د خپل ایمان وهموا بما لم ينالوا او دی قصد کړو په خیراده کړو بما دهغه لم ينالوا چې سرته نکړه وهموا اراده کړو بما دهغه منسوبه لم ينالوا چې حاصله نکړه فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ كَدِي توبه وستانو دا بغور دی للا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا او کدی راو ګرځیدل سزا باور کی عذاب باور کی دینر الله سزا ډیر سختا فی الدنیا والآخرة دنیا و آخرت دواړو کې وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير او نبی دی لرا پزمکه کې سوق معاون او نسوق مددگار ومنهم من عاهد الله بعض الذين هغدي چې لوز کړي والله سرا لئن آتانا من فضله کراک تا ماتا خپل مال خپل فضل لئن آتانا من فضله کراک ماتا الله خپل مال فضل مال ته لنصدقن نخامخا صدقی بکوم خیراتون بکوم ولنکونن من الصالحین او خامخا شمبا دنے کانونا فلما آتاهم من فضله نو هر کلا چی ورک دیل اللہ مال بخلو به نو بخلیو کو بخلو به انکاریو کو داغی وتولوا مخیو گرزو وهم معرضون او دی اعراض کون کی فاعقبهم نفاقا في قلوبهم نراوست دیتا نفاق بزرونو د دی کی تر هغه راز چې د ملاقات کی الله سره بما په سبب د هغه اخلف الله چې د خلاف کو د الله ما وعدوه د هغه لور چې دی الله سره کړو وبما كانوا يكذبون او په سبب د هغه چې دی دروغ ویلیو علم يعلموا تخويف آیا دی نه پويږي ان الله يعلم یقینا الله پیجنی پوهیږي سرهم پپټو خبرو د دی ونجواهم او پپټو جرګو د دی منافقان کزان کی سپټي خبري کوي یا د شپې پټي جرګي کوي او یو بل سره غوږ جنگي نو الله وی زه د دې ټول خبرو نه خبردار وان الله علام الغيوب یقینا الله خپوهيږي په هغه خبرو چې پټ پنا دي
ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یا خو خدای پاکه